السلام علیکم ملګرو د سایفر کیس فیصله بانن په اډیالا جیل کې کیږي. سایفر کیس ټرایل د پاره به عدالت نن په اډیالا جیل کې لګي او بل طرف ته نعیم پنجو ته د عمران خان وکیل د نن کیس حواله سره مخکې نه انکشافات کړي دي چې د کیس کې به څه فیصله کیږي. د حواله سره د عمران خان وکیل ډیر غټ انکشافات کړي دي. بل د عمران خان جون ته هم خطر د دې خبرې انکشافات د عمران خان وکیلانو هم کړي دي او بشرا بي هم د دې خبرې انکشاف کړي دي چې په جیل کې د عمران خان جون ته خطر د جی او بل دا خبر هم را دی چې د عمران خان خپل چې کوم سلو هغه تبديل کړل شوی دی او یو وړي کمرې ته عمران خان منتقل کړل شوی دی. په دې ټول اپډیټ باندې په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو چې نن کوم سایفر کیس سنوي د په عدالت کې نه ده په اډیالا جیل کې ده. ردی حواله سره هم سنوي اپډیټس د ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول نه پهله خو د عمران خان وکیل شیر افضل مروت د پی ټی آی ټول ورکران خبردار کړی دي چې نن تاسو تیار اوسئ ځکه کې د شي عمران خان ته په دې کیس کې 10 نواله 14 سال پورې کېد ملو شي جی او ډیر صحافیان پکې د سزای موت حواله سره هم خبره کوي چې کېده شیرمن خان له سزای موت هم سناو کړل شي په دې کیس کې. شریف زلمانت ویلي چې ټول کارکونان تیار اوسئ. بل جج صاحب ویلي چې تر اوسه پورې ما ټولې فیصله دا کم سایفر کیس چې کوم دی د فیصله چې کوم جج کوي نو د ویلي تر اوسه پورې چې ما څومره هم فیصله کړې دي ما اوپن ټرایلز کړې دي ان کیمرا می کړې دي نو د عمران خان چې کومه فیصله ده به هم ز په اوپن ټرایل کې کوم په عدالت کې به کوم خودي حواله سره نن چې پرون وزارت قانون د حواله سره یو NOC جاری کړه چې د سایفر کیس فیصله په اډیالا جیل کې کیږي او ټول مطلب د سکیورټي ایشو په وجه باندې مونږه دا فیصله په عدالت کې نشو کولای. وزارت قانون باقاعده NOC جاری کړی دی چې دا کیس په فیصله په اډیالا جیل کې کیږي ځکه عمران خان کچري عوام ته وي مخامخ شنو د عوام کنټرول کول بیا بهر دي د مونږ د مطلب عوام بیا مونږ نشو کنټرول کولای کچري عمران خان عوام ته مطلب مخامخ کړی شو. بل د عمران خان وکیلانو دا انکشافات کړي دي چې عمران خان خپل سیل نه وړې کمرې ته شفت کړل شوی دی او دا کمره ډیره وړه کمره ده جی. بل بشرا بي هم دا درخواست عدالت کې مخکې دایر کړو چې عمران خان ته په جیل کې د زهر ورکولو خطر ده او مهرباني دي وکړل شي په عمران خان باندې د جیل خوراک بند کړل شي او د کور خوراک ته عمران خان د پاره الاود کړل شي جی. دا درخواست ډیر مخکې بشرا بي ورکړو خو سي دوباره هم د حواله سره درخواست ورکړل جی د اډیالا جیل کې اټک جیل کې چې کله عمران خان نو امید درخواست ورکړو او اډیالا جیل حواله سره هم بشرا بي په دې باندې درخواست ورکړل چې عمران خان لدی د کور خوراک چې کوم دی الاود کړل شي جی. بل نعیم پنجو ته د عمران خان وکیل سایفر کیس حواله سره انکشاف کړی چې عمران خان د عوام ته د ځکه نه مخامخ کوي چې د سکیورټي مسله هسه بهانه جوړي او ځکه د لپاره راکچره عمران خان عوام ته مخامخ شو نو عوام بیا کنټرول نه بهري سایفر کیس کې چې FIA کم 28 گواهان خودل دي نو هغه گواهانو کې څه گواهان نشته دي او بل دغه گواهانو کې د عمران خان سیکریټري اعظم خان هم دي چې هغه تر اوسه میډیا ته هم نه د مخامخ. دا خبره جی د عمران خان وکیل نعیم پنجو ته کړی او څنګه چې توشاخانه کیس کې د عمران خان غیر موجودګۍ کې په عمران خان باندې سزا اوخته نو کې دی شي داسې په سایفر کیس کې هم په عمران خان باندې سزا اوخیږي. د عمران خان چې کم گواهان چې FIA ولا تیار کړی دي دا گواهانو مطلب دا غي لکه کراس چې کوم گواهونه کوېسچن کی کنه په عدالت کې لکه د عمران خان وکیلان به هم دغه گواهونه کوېسچن کوي کنه چې تاسو مطلب په عمران خان گواہی ورکوي کراس کوېسچن نه شي ولا ویل شي نو هغه مطلب د عمران خان وکیل دا خبره کړې ده چې کې دې شي دا گواهان هم پېښ نه کړل شي پورا گواهان هم پېښ نه کړل شي او په عمران خان باندې سزا وخیږي. بل ترکی صدر د عمران خان حواله سره ویلي چې عمران خان د پاکستان تبدیلی لپاره ډېر غټ جدوجہد کړی دی. د مخکې د سعودي عرب بچا هم د عمران خان په فیور کې یو بیان نیم جاری کړی و اوس د ترکی صدر د عمران خان په فیور کې دا بیان جاری کړی دی جی. بل لطیف کوسا دا ویل دي چې عمران خان به مړ شي خو پاکستان به پرې نه دي او د عمران خان خبرو نه موږ له اندازه کیږي چې عمران خان مړ هم د پاکستان دی او ژوندې هم د پاکستان دی. بل لطیف کوسا دا هم ویل دي چې د PDM ټول سیاستدان رايوځي شي نغې هو تر اوسه پورې د عمران خان نه یریږي چون کې عمران په جیل کې دی او بیا ته هم د PDM سیاستدان د PDM جماعتونو یریږي د PDM جماعتونو سره دا یره د کچري عمران خان په الیکشن کې وي نو بیا زمون ګټه ډیره ګرانه راځي. دا انکشافات د عمران خان وکیل لطیف کوسا سیب کړی دی. دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.